بسم الله الرحمن الرحیم د سواد نیوز ډاٹ کام مینوالو السلام علیکم. کتونکو نن په بریکوټ کې موجود یو دلته د خیبر پښتونخوا پرایویټ سکول ریګولیټری اتھارټي چې کوم ډپارټمنټ هغه دلته راغلی دی او د پرایویټ سکولونو لپاره کیمپ لګولی دی چې په هغې کې د هغوی رجسټریشن کیږي. دې نه مخکې به دا پرایویټ سکولونو والا تلو پېښور ته هلته به خپل رجسټریشن کوو. موږ سره دا وخت کې د دې اتھارټي ډیپټي ډایرکټر رجسټریشن موجود دی بشیر صاحب. هغوی نه به پوښتنه کوو چې تر کومې دمه پورې به دا رجسټریشن دلته کیږي، د دې طریقه کار څه دی، کوم سکولونه دلته دوی سره رجسټریشن کولی شي، ځکه مخکې به دې نه مخکې به متعلقه چې کوم د ضلعي بورډز به هغوی به دا رجسټریشن کوو. ټول نه مخکې تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه جی، ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. 2017 کې پرایویټ سکولز ریګولیټري اتھارټي ایکټ انیکټ شو، د هغې نه پس پی ایس آر ای چې کوم ډپارټمنټ دی هغه اسټیبلش شو. نو بورډ سره به چې کوم رجسټریشن کېدل د پرایویټ سکولونو هغه شفټ شو پی ایس آر ای ته. اوس پی ایس آر ای سره دا اختیار دی چې څومره پرایویټ سکولونه دي په پوره خیبر پښتونخوا کې انکلوډینګ چې کوم نوې مرج ډسټرکټس دي دا پی ایس آر ای سره راځي. موږ چې کله سوچ وکړو چې یاره سکولونه په ګراوند باندې ډېر زیات دي خو موږ سره ډېر کم رجسټر کېږي، نو موږ د دې کوشش وکړو چې یاره څه ریزن دي. موږ ته پته ولګېده چې ډېر زیات سکولونه داسې دي چې هغې فایلز د لږ شان ډیفیشنسیز په وجه باندې هغه پاتې دي او د هغې له موږ رجسټریشن نه ورکوو. زموږ ایم ډي صاحب تشفین حیدر صاحب دا یو آیډیا فلوټ کړه چې یاره ولې نه موږ د دې خلکو ته په ډیویژن لیول باندې لاړ شو، ورسو د دوی غږ وورو، د دوی خبرې وورو، د دوی ډیفیشنسیز وګورو او آن سپاټ باندې د دوی چې کوم ایشوز دي ریزولو کړو او یو نوې آیډیا سره راشو چې هملته هغوی ته رجسټریشن ورکړو. دا آیډیا الحمدلله موږ امپلیمنټ کړه. موږ دا دویمه رجسټریشن ډرایو دا رجسټریشن ډرایو انیشیټیو دی له موږ نوم ورکړی دی. فرست ډرایو موږ په هزاره کې کړی دا. زه یو دوه فیکټس دلته په هغې باندې به زه زور ورکوم چې پریویس څومره میاشتو کې مونږ اپ ټو 600 رجسټریشن کړو 3 to 4 months کې. مونږ په هزاره کې د دې ډرایو نه پس په 6 days کې 900 رجسټریشن ورکړو چې هغه یو ریکارډ او انپریسیډنټډ یو ریکارډ ساتي خپل. دغسې مونږ دا دویمه ډرایو په ملکن ډیویژن کې وه. ملکن مونږ پرون کور کړی دی، نن سوات ته راغلي یو. دا د 15 ورځې ډرایو وه خو ماشاءالله په سوات کې ډېر زیات سکولونه دي او ډېر زیات ان رجسټر دي. مونږ ته ټرن اوټ هم ډېر زیات را روان دی، ډېر زیات خلک را روان دي. نو ایم ډي صاحب نه مونږ اوس پرمیشن هم اخیستی دی د دې خلکو سهولت دپاره او د دوی په ریکویسټ باندې دا ډرایو مونږ ایکسټینډ کړه. سبا نه به دا ډرایو چې کوم دی په خپل کور ماډل سکول مکان باغ کې چې کوم دی هلته به وي او دا به په منډې باندې هم وي انشاءالله. زموږ امید دی چې دلته نه به هم 1200 پورې فایلونه او رجسټریشن مونږ انشاءالله ایشو کوو کوم چې زموږ ټارګټ دی او دا ټارګټ سره مونږ الحمدلله ټیک ټاک روان یو. دا راته ووایه چې طریقه کار سره کوم سکولونه چې راځي ستاسو رجسټریشن کوي او آیا دغه سکولونه او بیا د متعلقه بورډ چې کوم دی هغوی سره به رجسټریشن ضرورتي که نه وي؟ ډېر ښکلی سوال مو که. زموږ چې کوم پروسیجر دی مونږ یو کرایټیریا سکول دپاره ایښودی ده چې هغه به کوي ځکه چې دا د ماشوم او د مستقبل او د یو قوم خبره ده، دا وړه خبره نه ده. نو مونږ معیار باندې کمپرومایز نه کوو. نو مونږ یو مینیمم کرایټیریا ایښودې ده. هغه کرایټیریا به دوی فلفل کوي. د هغې سمپل طریقه دا ده چې دوی به آنلاین اپلای وکړي مونږ ته. زموږ سیسټم دا خبره هم ډېره زیاته ضروري ده دلته زه ویل غواړم ستاسو چینل په وساطت سره چې زموږ سیسټم مونږ دومره آنلاین کړی دی چې سړی به کور ناست وي هلته نه به اپلای وکړي او دته به رجسټریشن بغیر د آفس د وزټ نه هم کور کې ملاویږي. چونکې دا انفارمیشن ډسیمینیشن دا لږ ټایم اخلي. مونږ اوس چې کوم پروسیجر دی آنلاین اپلای مسټ ته د دې یو خاص فیس شیډیول دی. هغه فیس په دې خیبر بینک کې جمع کړي او دا به مونږ ته ریسیټ راواستئ. بیا پې زموږ په آفس کې د دې ایم ډي صاحب اپروینګ اتھارټي د زموږ ډایرکټر رجسټریشن دی نعیم صاحب هغې اپروول ورکړي او د هغې نه پس مونږ دا فایل جنریټ کړو. دې نه پس تاسو کوم دویم کوېسچن د کوېسچن حصه هغه دا وه چې بورډ سره به دا رجسټریشن غواړي که نه. ټول هایر او هایر سیکنډري سکولز چې کوم دي چونکې د دې ماشومان د بورډ اگزام ورکوي نو هغې سره د دې سکولونو افیلیشن ډېر زیات ضرور دی. دلته به د دې دواړو څیزونو موږ فرق کوو. یو د رجسټریشن چې هغې کې موږ کرایټیریا وګورو سکول رجسټرډ کړو. د رجسټریشن نه بغیر بورډ د دوی فایل د سره سبمټ کوي هم نه، کنسیډر کوي هم نه. د هغې نه پس چې کله بیا د ماشومان اگزام به د دې بورډ ورکوي نو هغې سره افیلیشن ډېر زیات ضروري دی او هغه ونس د چې کله موږ تاسو ته رجسټریشن درکو نو هغه به ونس وي ونس ان لایف ټایم یو ځل به هغوی افیلیټ کړي او بیا د هغې ماشومانو رینیول دی. دا راته ووایه چې کله به سکول رجسټریشن کېدو نو متعلقه بورډ به راتلو به وزټ کوو، سکول به یې کتو، بلډینګ به یې کتو، د ټیچرانو هغه سیویز به یې کتل. اوس به دا څوک کوي؟ دا به بورډ کوي که اتھارټي به کوي؟ دا به بورډ کوي او دې کې د ایکټ مطابق یو ډسټرکټ سکروټیني کمیټي آلریډي دا فنکشنل ده. هغې کې مختلف ممبرز دي. یو پکې د ډسټرکټ ایډمنسټریشن ایډیشنل اے سی وي او ډي اوز وي پکې ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر او نور ممبرز وي. دوی به دا سکولز وزټ کوي
او دی به ریکمنډیشن وکړي چې یاره دا سکول د دې سټینډرډ دی چې دا مونږ رجسټرډ کړو، که نه ځکه چې په کوالټي باندې مونږ کمپرومایز نشو کولی. د بورډ چې کوم وزټ خبره ده نو هغوی هالز دپاره وزټ کوي او نور د هغوی چې کوم هغه وي خپل فارمیلټیز وي هغې به کوي. خو بهرحال چې څومره پورې رجسټریشن خبره ده نو دا زموږ ډسټرکټ سکروټیني کمیټي ایگزسټ کوي او دا افیکټیو ده. مونږ مختلف سکولونو ته وزټ کوو چونکې دلته اوس رش ډېر زیات دی چې مونږ په پرایمري او میډل لیول باندې پروویژنل امیجیټلی ورکو او هایر سیکنډري موږ د وزټ نه بغیر بالکل نه ورکو. نو د هر یو سکول پراپر وزټ به کیږي، د هغې نه پس موږ رجسټریشن ورکو. دا راته ووایه چې کوم د بورډ ایګزام ورکوي نو هغه خو نهم لسم ورکوي یا 11 12 وي، د لاندې چې کوم خلک دی دوی به هم د بورډ سره رجسټریشن کوي که نه صرف ستاسو سره به رجسټریشن کوي؟ لکه پرایمري او میډل والا هم به ستاسو سره کوي، د هغوی سره به هم کوي. دا څه خبره پکې شته؟ بیا دغه څیز زه لږ شان کلیریفای کول غواړم. یو د رجسټریشن یو د افیلیشن. افیلیشن د هغه ماشومان کوم چې بورډ ایګزام اخلي د هغې دپاره. نو که یو سکول دی هغه د کچې نه واله لسمه پورې ماشومان ساتي نو دا ټول سکول به کېږي. یو پرایمري سکول دی هغه رجسټریشن د هغه کافي دی، هغه افیلیشن که هغه میډل یا های ته ځي نو افیلیشن ته ضرورت نشته د بورډ سره. که بیا میډل یا های ته ځي نو بالکل به کوي، که نه وي نو بیا ضرورت نشته دی. صحیح. دا راته ووایه چې مختلف دور کې مختلف فیصلې هم راځي، لکه د سکول د چوټیانو حولو سره هغه فیسه مسله راله چې یاره 2 میاشتې چوټیانې د هغې فیس به نه اخلي. بیا هم بعضې سکولونه داسې دي چې د هغې فیس اخلي یا هغه د 5000 هغه فیس خبره ده، هغه کې به تاسو اتارټي کردار ادا کوئ؟ داسې ده کله چونکې سپریم باډي په کنسټیټیوشنل هغه سپریم کورټ دی، دا چونکې هلته چلېده نو دې کې اتارټي سره چې څومره د دوی فنکشنینګ او څومره اپریشن هغه موږ فلحال د هغې ډیسیژن پورې ایثار کړو. یو خبره زه دلته ډېر زیات واضح کول غواړم چې دا کومه فیصله وه هغه دومره مس ریډ شوې وه، دومره غلطه انټرپریټ شوې وه. هغې دا ویلي چې زموږ فاینل ډیسیژن پورې به دوی فیس نه اخلي. خلکو دا داسې کمیونیکیټ کړه چې لکه دوی به فیس نه اخلي او فاینل ډیسیژن والا خبره پکې وخوړې شوه. نو د ټولو ذهنونو کې دا راغلل چې دوی به فیس نه اخلي، حالانکې پوره ډیسیژن چې زه اګین ریډ آوټ کوم هغې دا دی چې زموږ فاینل ډیسیژن پورې فاینل ډیسیژن نن نه 2 هفتې مخکې راغلی دی. هغې کې دا ویلي چې د پرایویټ سکولز چې کوم پوینټ هغه دا ویلي چې یاره موږ سره خو ټیچرز دي، موږ رینټ ورکوو نو د دې مطابق به موږ خامخا فیس اخلو، یا به موږ له دا ریلیکسیشن راکوي چې موږ ټیچران د چوټیانو کې فارغ کړو. نو په دغې باندې موږ کمپرومایز نشو کولی. بهرحال د ایکټ پورې چې څومره خبره ده نو آلریډي یو فی ریګولیشن کمیټي ایگزسټ کوي او په د های کورټ چې کوم ډیسیژن ریسنټ شوی هغې کې دا ټاسک هغې ته حواله شوی دی. زموږ پرایویټ سکول ریګولیټر اتارټي کوم چې اتارټي د کوم چې ارشد خان صاحب سیکرټري ایجوکیشن چیر کوي د هغې چیرمین دی، دې ځله دا فیصله وکړه چې دا کمیټي به پروپر ہوم ورک وکړي، ګراوند ریالټیز به وګوري، د هوا خبرې به نه وي. هغه سکولونه چې کوم اون بلډینګ دي او هغه چې کوم رینټډ دي دا به مختلف سیمپلینګو کې په هر ډیویژن کې بیا به د دوی د چوټیانو فیس هغه به وګوري، کالکولیشن به وکړي او د نارمل ډیز بیا به د دې ایکسپنسز هم وګوري او د هغې به یو کمپیریټیو انالیسز وکړي. هغې نه پس په دوی بیا خپل ریکمنډیشنز ورکوي. نو چې کوم د دغه والا خبره وه چې فیس په نه ورکوي هغه داسې وه چې یاره فاینل ډیسیژن پورې اوس فاینل ډیسیژن راغلی او هغه ستاسو په میډیا په تھرو باندې زه ټولو ته ویلم غواړم هغې کې دی لیکلي دي چې پیرنټس به د ویکیشن فیس ورکوي، خو چونکې دا 3 میاشتې د کوټ په وینا باندې سټې په وجه باندې خلکو نه دي ورکړي نو دا په 3 میاشتو په یو ځای ورکول دا ډېر زیات بوج دی په پیرنټس باندې. نو هغوی دا ریلیکسیشن ورکړی چې پیرنټس په دا په 25% پر منت ورکوي، یعنی دا به فیس په 4 قسطونو کې ورکوي. ایگزیکټلی. دا راته ووایه یو بله خبره هم راځي چې د یو کس 2-3 ماشومانی نو دا فیس ریلیکسیشن داسې خبره هم په دې اتارټي کې شته؟ بالکل شته. سیبلینګ فی شته، سیبلینګ کنسیشن شته، د هغې یو خپل پرسنټیج دی هغې پورې به دا کنسیشن به دوی کوي او دا مونږ په دې کې ریګولیټ کوو. هم په دې کې زمونږ یو کمیټي ده کمپلینټس کمیټي، هغې کې مونږ ډېر زیات داسې ایشوز دې سره ریلیټډ په ډیلی بیسس باندې ریزولف کوو. هم چې د چا داسې کمپلینټ وي نو زمونږ آفیس نمبر، زمونږ کانټیکټ نمبر، زمونږ خپل ویب سایټ دی، زمونږ آفیشیل فیسبوک پیج دی PSRF باندې، هغې ته بالکل کانټیکټ وکړي، مونږ سره هر ټایم کانټیکټ کولی شي او د عوام شکایت نمبر را سره شیر کولی شي. بالکل شیر کولی شم، تاسو ته به زه ویم بیا تاسو لینک کې ورکړئ، ما تاسو ایګزیکټ په دغې کې به ورکړئ. ډېره مننه. کتونکو د ډیپټي ډایرکټر بشیر صاحب خبرې تاسو اورېدي. هغه سکولونه چې رجسټریشن کول غواړي یا رجسټریشن نه یې کړی نو پکار چې د اتارټي سره خپل رجسټریشن وکړي. سبا او د پیر په ورځ باندې انشاءالله د دوی به رجسټریشن په مکامبا کې کوم چې خپل کور فاونډیشن دی، خپل کور سیکنډري سکول دی، په هغې کې به د دوی رجسټریشن کېږي. کم خلک چې بریکوټ د نشي راتلی نو پکار دی چې هغه د پیر د هفتې او د پیر په ورځ هلته راشي او خپل رجسټریشن وکړي. اجازت راکوئ. د الله